مونږ چې کله سالن ته کینو نو مونږ سره ډونګه کېږي او ډونګه کا بیا خپل پلیټونه زه چې څومره خورم زه ځان ته راواچوم ته چې څومره خورې ته ځان ته راواچي او نبی علیه الصلاة وسلام دې به چې کله خوراک کو په یو لوښو کې به کوو چې هغه یو لوښي کې به څومره مناسب راتله هغه به هغې ته شو بل لوښی به یې کېښود هغه به هغې ته شو نو په یو ځای باندې خوراک کې برکت دی انګریز وایي چې په یو ځای باندې خوري وایي دې ګوتو کې جراثیم پراته وي او د بل دې ګوتو کې هم جراثیم پراته وي نو چې دی کله یو ځای خوراک کوي د یو جراثیم یو ته ورشي د بل هغه بل ته ورشي نو په هغې کې فایده دا وشي چې د یو انسان جراثیم رالېږي او د دې بل انسان جراثیم ختموي او بیا چې به دې بل کې دا جراثیم وي نو د ده نه هغه ته ولګي ختموي وي د یو بل تضاد دي چې یو وي بل بلې چې ختموي ولا هر څه جسم ولا مکمل صفا کړي نو داسې په هر یو طریقه باندې هغوی خو بهر کې مونږ د دنیا د فایدې دپاره نه کوو مونږ د ثواب په نیت به کوو انشاءالله او د خپل نبي د سنت طریقه ده په هغې باندې به کوو او زمونږ په دې کې اخروي فایدې ضرور دي ثواب ضرور دی د دنیا فایدې به ورسره خامخا موجود دي اوس دا کړکي ده یا یو روشندان دی په دې نیت یې پرېږدم چې یاره زه د بانګ اواز پکې اورم رڼا به پکې هسې م راځي هوا به پکې هسې م راځي تپش به د کمرې نه هسې م هغې کې وځي خو زما نیت پکې څه د اذان د اورېدو نو ثواب پې ما ته میلاو شو دنیایي فایدې خو پکې خامخا شته دې وجې نه تېره جمعه په دې باندې خبره شوې وه چې به لاس وینځل او د نبي علیه الصلاة وسلام په طریقه باندې عمل کول په هغې باندې څه ناڅه گفتگو شو بسم الله الرحمن الرحیم د روټۍ دپاره ویل په دې باندې ګډ احادیث راغلي دي د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی د بخاری شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی او فرمایي چې بسم الله وایي چې کله خوراک ته کېنی څه وایي بسم الله وایي او هر یو کس د خپلې مخې نه خوراک کوي حضرت عمر بن سلمه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ له وفرمایل چې کله خوراک ته کېنئ بسم الله وایي او د خپل طرف نه خورئ بسم الله ویل هم کافي دي خو بهتر دا دی چې وایي بسم الله الرحمن الرحیم دې وجې نه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې څوک په خوراک کې بسم الله ونه وایي نو د ده د رزق نه برکت ختم شي او په دې کې د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ یو واقعه را نقل کړي چې موږ سلمان فارسی رضی الله عنه نه روایت هم ده چې څوک په روټۍ کې بسم الله او نه وایي هغه روټۍ کې ورسره شیطان شاملېږي او دا داسې ده چې نبی علیه الصلاة وسلام یو مجلس کې ناست خوراک موږ کوو نو نبی علیه الصلاة وسلام د صحابي په تماشا وایي هغه وایي اخره کې یو دوه نوړۍ به پاتې ویې چې بسم الله الرحمن الرحیم وایي نبی علیه الصلاة وسلام مسکی شو امام ورته وایي چې یا رسول الله ولې وایي چې د بسم الله نه ویلي شیطان ورسره یو شانتې لګیا او چې کله بسم الله وویله شیطان چې کوم خوراک کړی و هغې ټول واپس راقې په ولاړی نو شیطان پسې مې وخندل د بسم الله د لور د ټینګې نه دی چې څو ورسره وغورځول نو یقینا دې باره کې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ هم فرمایي د ترمذي شریف روایت دی او د مسلم شریف چې نبی علیه الصلاة والسلام نه مې واورېدل وی فرمایل چې کله کور ته ورځئ د الله نوم اخلئ بسم الله وایئ چې کله خوراک کوئ نو بسم الله وایئ چې کوم کور ته درنه کېږي او بسم الله الرحمن الرحیم دی وي شیطان د اوسېدو ټکانه دغه کور کې ختمه شي او چې کله خوراک کې بسم الله دی وي د شیطان د راتللو په دسترخوان د کېناستلو طاقت ختم شي نشي راتللی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ له بل دا روایت دی چې څوک بسم الله الرحمن الرحیم وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي چې برکت یې دا دی چې د شیطان نه به په هغه ځای کې د اخلاص شي په کور کې به د شیطان نه خلاص شي په روټۍ کې به د شیطان د ناستې نه خلاص شي
ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي موږ یو ځل ناسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلسو ګڼ کسانو موږ روټۍ خوړه ډیر زیات برکت وکړي وي سو خو شو یو کس راغی هغه کېناستو نو هغه روټۍ نه برکات ختمېدل شروع شو وي موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یا رسول الله پهلا سر کې برکت او اوس برکت ختم شو وی چې دا کس راغی او بسم الله ونه ویلا بسم الله کېناست ځکه د روټۍ نه برکت نو زما عزتمندو د روټۍ برکت یوازې دا نه دی چې دا روټۍ دې زیاته شي دا هغه برکت هم دی او بل برکت دا دی چې دا روټۍ حلال رزق دی چې وی خورې معده دې په سوځېدو شي بلډ پریشر دې اوچتېږي یا وس ښکته کېږي چېرته دې خرابه شي ګیس دې راشي دا رزق کې برکت نه وي که نه بې برکته څیز چې ګېډې ته لاړ شي خو دا تکلیفونه جوړ شي نو یو برکت یې دا دی د بسم الله چې د دغې خوراک په تا ته تکلیف نه در رسي موزرات پتی الله ختم کی ولی د شیطان هر ځای کې مسوي